09151503 او ټیک تر د 5 بجو پورې به دغه پروګرام دوامدار یو ملګری نیم پکې میسج کړو چې را اخوی ډیر زیات مقور کوي زاغي له بالکل مقور کوم غي پروګرام تر رسیدلی دی مولوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر زیات مننه. نن بستا سو आवाज ټکی بالکل جی داسې لګي چې आवाज به بالکل ټکی ان شاء الله. بالکل ماته شوکې او بلکې ماته به د ریکارډینګ نم پته لګي. جی جی بالکل تاسو आवाज ټیک ته څنګه صحت مزاج خیر شکر دې الحمدلله تاسو دعاګانې دي الله احسان دې. ډیر مننه. د کال سلسله به شروع کو. بالکل جی تاسو کال طرف ته ګامزن شئ. بالکل کوم ملګری تاسو کول غواړي نو غي کولی شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو خبرې کوي د چرته نه خا رور څه تاسو کوي چې د مفتی صاحب دا تاسو کوم چې دی بل نبی اسلام د بیان هغه بیان کو کنه چې او جی جی اورو او نو دې کې دی یو دوه دواګانې ویلو نه هغه د دې تاویم دی او چې دا څه چې کنه هغه دته دي خا تی ویل کاغه دواګانې او دې دویم ټیک دا وایا یو دا چې اللهم انی ادعوک الله وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم ان تغفر لي وترحمني. ماشاءالله بالکل عبدالباسط رو ډیر خولي دی. جی جی بالکل وایا. یو د ام سلمہ غدا اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ماشاءالله دا بالکل ټیک دی یاد کړی چې څنګه ما ویلی و. نو تاسو په انشاءالله ډیر مننه دعاګانې کوه. ډیر مننه 091 6515 باندې تاسو موږ ته کولونه کول شي میسجونه کول شي چې څوک هم د روزي حواله سره څه قسمه تاسو پوښتنه کول غواړي. ما تاسو دا کو چې لوټ مار میاش جی نو تقریبا نن دی 14 روزه د موقع د بازار کې موږ ته ډیر خلک ګیلې مانیم کوي چې کم دي دکاندارانو یا تاجرانو کم لوټ مار شروع کړی دي. اسې به موږ دا خبره کوو کو بعضی خلک دا خبره کوي چې موږ ته حکومت یا غټ ډیلران د خوراکي سيزونه په ګران قیمت باندې راکړي. نو صحه د پوره بداغي خبرم ټیک وی چې زما تعلق د خبرونو سره د ډیر زیات په دغه سیز منظر دی یا ځلی انتظامی سره ملاقات کو. خدای باوجود ماتم داسې لګي ډیر خلک په خپلم ګیلې کوي په کور کلی کې چې کوم دکانداران دي یا په بازار کې نو هغه د خپل حد نه تجاوز کوي. بلکې کلم تاسو هم دا تجربه شوي تاسو ته کې چیرې نرخنامه نو دغه غوي بد غني. بالکل جی نرخنامه سره فالو کوي نه. جی جی نو اصل کې جی د رمضان المبارک میاشت په دې کې د شیطانان تړلې شوی وي شیطانی خواهشات هم ښکته شوی وي خو اصل کې انسان یو لس میاشت د شیطان سره یو بل سره تعلقات او شیطانی وابستګي زیاته وي. د دې د وجه یو لس میاشت عادت جوړ شوی نو په رمضان المبارک کې شیطان نشته خو د انسان د شیطان د انسان دومره چارج کړي دي چې رمضان کې شیطان نه وي خو بیا هم د انسان هغه عادتونه کوي هغه خصلتونه کوي چې نور مسلمانانو ته تکلیف رسي او دا د الله د قانون خلاف کار دی. په رمضان المبارک کې خلکو ته خیر او فایده ورکول دي. یو شی چې په کم نرخ دی نو زه دا نه یم چې اسې دی څوک چاله ورکي یا کم دی ورکي خو کم از کم په خپل نرخ یا په دومره مناسب ګټه چې اسلام پکې فایده وشي هغه ته نقصان نه شي نو دا به د دین او د اسلام په دایره کې د نه غني د روزي میاشت انسان چې د چا هزار وخه نه به سر لګي نه تندې د خلکو د هزار نزان ساتل پکار دی. صحیح دی. ډېر خپل خبره د ما غوستل ډېر ملګری د بازي تاسو نه کوي چې مولوی صاحب تاسو له په خپل جواب درکې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو خبرې کوي د چرته نه سو خبر کوم د خدا ریډیو نه لګ لري شنو مهرباني وي باندې الله خوشاله کا ست تاسو کوي. مننه. وعلیکم السلام. ما یو سوال دی. ما نن تقریبا 10 کال مخکې ما ته بیماری راپېژم کړه ها او پاره کې کم از کم یوه څه دی او څه پروژه کې خجی نو زمانه به راغلی دی خو شکر الحمدلله به چې داس کار او ځکه چې پوهه باندې بالکل خراب و او دې به به کولی اګه به شي چې وجه راځي چې څور د څه او دا غي څومره موده وشوه څومره موده یو شوه دې په دغه باندې کې زما پیدایش هم شوی دی اګه چې پیجوال مسترد بشي. صحیح ده. تاسو ریډیو وره موږ جواب درکو ښه
92 کې زما پیدایش دی نو تقریبا 28 سال. تاسو خپل پیدایش نو زه مو ته 90 کې زما ډیټ اف برث شوی دی، زما تاریخ پیدایش دی 90. نو واقعي چې دا 28 کال مخکې واقعیا ده. خو بهرحال د دوی چې دا کومه مسله ده نو د شریعت مسله دا یوازې د دوی لپاره نه ده، د هر چا لپاره ده چې کله بنده د روژې په میاشت کې بېهوشه شو نو دا بنده به داسې نی چې لکه د دا روژې دنه معاف شوې دنه ساقط شوې دی چې کله جوړ شي د ته کله پته ولګي نو څو ورځې چې د بېهوشۍ کې تېرې کړي نو دغه ټولې ورځې به دی د دې روژو قضا نیسي. البته په کومه ورځ چې د روژې نیت کړی دی او دی بېهوشه شو په دغه ورځ نو د دغې ورځې د چې خوراک څښاوله اوبه خوله کې نه اچولې بل څه دوی یې خوله کې نه اچولې نو دغه روژه که سالمه تېره شوي نو دغه روژې شوې ده او باقي روژو لپاره د نیت نه کړی نو څونه بېهوشي تېره کړي هغه همره ورځې به دی بیا قضا راګرځوي. صحیح ده جی، ټیک ته زما یقین دی چې ټول ملګرو ته خپل جواب ملو شوی. السلام علیکم. خیر درورا څوک خبرې کې د چرته نه؟ ښه عمر داول ستا خو د اواز ډیر کم راځي. الو لږ موبایل ته خوله راجوخته کا. الو اوس صحیح شو. ښه څه تپوس کوئ؟ تاسو مفتي سره خبر او کړئ چې خلک را زیاتې چې دغه کوي لوټ مار کوي. لوټ مار خبره دی او نو دا ملاوت والا چې کوم دي لپاره مفتي د تفسیر سره دغه خبرو کې دا ملاوت کوي. ملاوت مطلب څه کې ملاوت کوي ته څه یادې؟ لکه ملاوت کوي عام خوراکي څیزونه چې کوم دغه نه ملاوت کوي. ملاوت ته روزه کې ډیری کنه لکه پټه کې ملاوت کوي نو لکه تیار چې خوراک ملاوت کوي. ټیک ده په دې خبره کو تاسو ریډیو وره ډیره مننه. دوی د ملاوت خبرو کو نه څه به یو دوه وضاحت وکم چې سره زمخ کې ما یو خبرم شامل کړو په تور چې کې جید د سارو دا او چوي نه چي الله اکبر او پاغي باندې د غټو ټي ویان چې سم ردی ډیر لوی خبر لګي درو بیا دوه ورځې چې د حکم د پورټ سیفټي اتارټي مشران دي کاروي وکړه په خبر کې نو 1500 کیلوګرام یا 1500 مردار خراب مړ چرګان ونیول. ان لله نو دوی د ملاوت خبره کوي دغه ملاوت کې راځي نو سوای دی دوکه شوجي زمونږ دین اسلام چونکه د ملاوت نه پاک دین دی کې د سره سره خلط د نور دینونو نه شي پاکیزه دین دی او قرآن حدیث مونږ ته دا تعلیمات را کړی چې مسلمان به د سره دوکه نه کوي فراډ او چا سره زیاتې ظلم به نه کوي. نو دا ملاوت دا ظلم هم شو ځکه چې کم اوریجنل او اصلي شی دی نه د هغې قیمت ته مونږ واغېسته خو څیز وله مونږ 2 نمبر ورکړو یعنی اصلي نیم او دیسي پکې میکس شو نو د هغې دیسي میکس د هغې پیسې مونږ د اصلي هغه واغېستې د دې د وجې دا پاک دین کې دا شی نشته. نو چې کوم خلک خپل ایمان ګوري چې زما ایمان پاک دی که ګنده دی نو له دې خبرې نه بدلی چې دې ملاوت کوي که نه کوي که دې ګډون کوي پیشه چې د ایمان قابل قبول او دا ګندر قابل قبول ایمان نه دی. ملاوت پلیت شی رز دینه ځان ساتل پکار. صحیح ده. دې سره بلم دا یو خبره کو چې اکثر دکانداران سودا واپس نه علي جی بعضی او دې کې زما په خیال ما ته خوري کمپلیټ پته نشته خو زما په خیال چې حدیث مبارک هم شته چې کوم خلک سودا واپس اخلي نو داغي بس صورت حالي کې دغه لګوای چې زمونږ خو کالز ډیر زیات را روان دي نو په مختصر ټکو کې واقعي طرف ته به اشاره وکم. مخکې ورځو کې مې دا خبره بل ځای کې بیان کې کړې و چې حدیث مبارک یو صحابي په عمل کو نو یو صحابي دکان او کده سو کپڑے یا دار شي چې نو یو سورزي دکانداری کې دا کې دا نو اس کله داسې خو مزیدار دکانداری شو خلکو ته مطمئنو سودا کېده نه غهانه یو ورځ د سودا خرڅ کړه کپڑے وغیرہ او هغه سړی چې سودا یې یوړه واپس راغی هغه سودا یې واپس کړه نو دغه سړی پیسې مو واپس دی صحابي دا کپڑا واپس واغستو چې سونه پیسې کې دی هغه ولا ور کړی دغه سړی لا سړی خو لاړو خو د دکان دروازه راخته کړه دکانې بند کو نه نورو گاونډیانو دکاندارانو ته تاسو کړی چې تا دا دل شکنی دی شو چې تا دا سیزو واپس اوړه دی مات شو چې تا دا سودا ته واپس شونه دکان نه دیړو تور شونه دا صحابي ته فرمایي وی نه وای ما دکان د دکاندارې په نیت نو کړی دا مې دی پار کړو چې یو ځل د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم سره ناستو ما وای هغه فرمایل چې چا څه خرڅ لو واپس واغشتل
بنده ورته واپسي کوي او دی په رون تندي واخلي او هیڅ چونچرا خبر استغف خبر وینا کنزل وغیره نه کی او د واپس ک دې سړي له زره جنت ضمانت ورکوم نه دې صحابي فرمایل وی ما په دې نیت دکانداری شروع کړې و چې ما ته څوک څه واپس کی چې دا غره جنت بشارت اته ملو شي نو زه بیا په دکانداري سکو نو سپور چا واپس نه کول نن واپس شو نو زما مراد حاصل شو نو اوس کوم چې دکان کوم دکانې بند کو نو معلومه شو دی چې مسلمان ته دا پیغام دی چې کم شي د ته واپس کیږي نو پرون تندی لانو تا خو په بل چا دا سودا خرسيږي خو تا ته به د دنیا او د آخرت ګټو جنت بیا آخرت کې ملو شي ټیک خبره ده بالکل ما غوښتل اصل کې زه بعضی خلک کوي منګ ګلمن نه یو خو دکانداران چې زمون کومرونه دي په منګ ډیر زیات ګران دي منګ د ټولو احترام کو بل په ریډیو کې چې کار کوو الحمدلله دلبر ریډیو زمونږه د یو فیملی چینل دی نو په کار دا چې زمونږ دکانداران رونه چې دي پر اوجه کې ډیر خپل گزاره کوي چې څومره داغې نه کېدی شي څنګه چې مولوی صاحب خبر وکړه چې چرته څوک سودا تاسو ته واپس کینو په کار دا چې ډیر عزت سره ډیر احترام سره هغه سودا ته واپس واخلي الحمدلله زه په دې باندې ویاړ کوم او خوشاله م چې ما سره یو ځل نیم داسې واقعیا شوی و خو هغه سیس چې کم دی نو ما په خوشاله سره غشتي او هغه ما واپس کړی دی او ما سیس چا د پیسو ور کړی و ما ته واپس شو نو الحمدلله زماړه کې څه خبره نه و بلکې زماړه کې دا خبر رااله چیرې د اسیز ما د مرګري لورکو خدا به د داغه کار به نه کو ظاهر خبره په کار د چې د حق ته جزور لا بلکې هغه اکسمات دام وي چې سلمان بې تاسو مال په دې پیسو کې سلیا 80 روپے زیات راکړي ما ته غاندل مې استاد ما در لګلې دي ته قبول کړي دغه خبره د کال شاملو چې موږ سره سوق دی او ست پوس کول غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ورحمت الله وبرکاته غلام نبی صاحب هر کله درته وایو عزتمن شي سلمان شاه او سلیمان شاه صاحب دواړه الله عزتمن کا ولام خصاتا امین مننه مهرباني جی مننه مولوی صاحب تاسو څنګه بالکل خیریت ته په الله ګران شي جی مهرباني ډېر خوشاله شي تاسو دا ریګولر پروګرام کوئ مننه خوشاله اوسئ دا باز خلک چې سلور رکعات تراو نیت تړین دې څه دا غره صحیح ده بل څه تاسو خو نشته نه جی خوشاله اوسئ وعلیکم السلام ډیر مننه جی دا سلور رکعات تراو په یو ځل نیت چې بنده او کې نو دا جایز دی خو بهتره دار چې په دوه رکعات باندې تراویح شي بنده ته ضرورت وي چې را نشم کول یا نا وخت دی دا دوه رکعات باندې نشم کول نو بس خیر دی په سلور رکعات دیو کې خو روټین او ترتیب دی عمدانی کله کله بعضی نیم وخت خیر دی که سلور رکعاتو کې صحیح دی جی 051651503 د اف ام 93 دلبر ریډیو 400 بالکل نیخ پنیغه پروګرام تاسو ور خصوصي د رمضان المبارک حواله سره روزانه د مازیګر سلور بجونه د 15 بجو پورې ز سلمان شاه محترم سلیمان شاه صاحب را سره موجود دي څه قسمه تپوس کول غواړي نو تاسو موږ د کالو کوي 051651503 باندې السلام علیکم رورا आवाज دې لګوچت کا خبره کوم خورم ها خورم مفتی آباد نه هلال څه تپوس کې جی ما دا تپوس کې سره پښمنی تر پاسه روزي نیت نه وي د روزه کې کنه صحیح د ریډیو اورخه جی دا زمونږ د فقه بعضی کتابونو جزئیه ذکر کړی دي ناغي فرمایي چې یو سړی وای چې را زه روزه نه نیسم نو ظاهر خبره دی بیا پښمنی لم نه پاسې که په زورې پاسې هم نه پاسې کده شپې نه ویلې چې ړقاوي به مم نظر روزه نه نیسم پښمنی لم پانه بالکل جی کم بنده چې پښمنی لرا پاسې نو دا مطلب دی چې زه روزه نیسم نه کده پښمنی کې یو ګټو به مشکل یا د سره پښمنی همونه کو خو چې د پزړه کې داري چې زه روزه نیسم نو دا پښمنی لرا پاسې دل دا د پښمنی نیت د روزي نیت کول دي بس د نیت وکړه د روزه کېږي صحیح دی جی ٹھیک دی جی السلام علیکم ها 051651503 لګ به د ریډیو نه لري اوسه چې ټولو ملګرو ته مکمل شو د ټولو ملګرو کالونه واخلو چون کې روزه ده نو ټول ملګری کوشش کوي اسنه چې څوک راته غوسوي د چا کال کټ شي یا نه ملاويږي نو هغه کې به زمونږ غلطي نه وي السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام رور څوک خبرې کې د چیرته نه بس دې خبرې کوم نو د رضا شیخ آباد نه ست پوس کې نو چې دا خبره کوم چې دا مفتی سے تاسو دا غوړ کې مقړې زیات ورته تاسو خبرې ډېرې زیاتې کوي هغه مقنه ورګنه دا دې خو پیدا نه شو نه نو تاسو سوالو کې وغه جواب درکې کنه نو چې سوال وکړو خو تاسو دلته لګه مقړې ورګه تاسو خبرې وسره لګه مې کې تاسو دغه ته ناس یې ریسیور تاسو خبرې زیاتې کوي خزا مفتی سے دغه خبرې وکي خزا کوجه کې بچی دوی خبرې کولې په خپل برسي ورته ناسو نه نو هغه دی کې خبره داده چې د مولوی صاحب خپل پروګرام د زیارت پر رضیدا خو موږ د روجي د لپاره سپیشل پروګرام شروع کړی دی د سوالونو جوابونو نو صحیح دی چې
کنه تاسو د څه د خیر د دله مقلقه زیاته ورکړئ تاسو مقلقه زیاته ورکړئ نو دوی بچو کوم نه خلکو سره خبر دي خاصه د دې جواب مولوی سے پخپل درګی تاسو ریډیو وره رور می تاسو چې کوم خبرو وکړه نو بهشکه همداسې ډیر خلک دا خواهش لري چې زه خبرې وکم خو چونکې سلمان شاه بخپل دا خواهش د سره نشته چې را زه ډیر خبرې وکم سلمان شاه وی چې را زما روزه دا ډیر خبرې نشو کولای 12 بجې د خوب پاسه بزو خو اسې دا لکه د دې خبره په حق ته بالکل دوی وی چې خدا منګه دا پروګرام چې شروع کړي دی یا حزب الله جان صاحب له خدای ډیر جوندور کی چې هغه مونږ ته وی چې تاسو نه خپل لړی لز 12 روزي قضا شوې د نه لاړې دا پروګرام مس شو خو مونږ په دی وجوایو چې د کې دوی سوالونه وکي لکه زستا سو ډرایور یم ګاډم تاسو دی ز ډرایور یم او تاسو را سره ناس یې زستا سو په اډر چلیږي الله تاسو خدا خلک به سوالونه کوي نو تاسو به داغي جواب ورکوي په خبره باندې بم اصل کې چې زه کال ریسیو کوم او بیا غي جواب هم کوم نو خامخا زما ذهن دوه طرف وتی تاسو کال ریسیو کړه زما خواهش مو چې ما سره تاسو کینې تاسو زیات کارو کې زبر لګ صرف جواب کوم نو زبم نستړی کېږم تاسو ته خبره روانه بل ملګرو ټولو ته دا وضاحت کوم تاسو پروګرام د زیارت پر ځای کنه د درینو بجو تر 5 بجو پورې د محترم سلیمان شاه صاحب خپل پروګرامي 2.5 غنټې ورکړي دي بلکې دام کوشش کوي الله دی وکي چې روزي نه پس لګ نورم خټه ملو شي نو هغه د دې سپیشل پروګرام دیږي کې د بل چاکار نشته خو د روزي والی سره دا پروګرام چې کم دي کې بس تاسو د سوالونو جوابونه تاسو له درکو السلام علیکم وعلیکم السلام څوک خبرې کوي د چرته نه ګلدراز خان خبرې کوم د مانکوټ نه جی مولوی صاحب نه څه تاسو کوي مولوی صاحب نه دا تاسو کوم زما گاډي تقریبا د 2,80,000 روپۍ دی او خدا 80,000 روپۍ ما باندې قرضه ده ما باندې زکات کی کله دا معلوماتو کې دي صحیح د ریډیو وره دی وخت کې اورم کنه ناس مته ریډیو ته وکړي تاسو کې جی دا تاسو سره جی دا گاډي د تجارت د پاره دی کدا کور د پاره د سره پاره دی د دې आवाज کټ شو اوس وکړه تاسو خبره کې دی بووري بهرحال چا سره چې گاډي دی د پاره وی چې یاره یو بندا صرف ټیکسی به کوي او د نور ذریعہ معاش نه نو د باندې بیا زکات نشته خجی او کنه د سره اسی زیاتی گاډي ولاړ دی او د مالی حالت ټیک دی خدي نه دی بیا ل دی 2 لک روپو مالک دی 80,000 خو په داسې هم قرض دی نو دغه 80,000 به کټ کې 2 لک روپو ته مالک د دې زکات ورکول پکار او کنه درېمه مسله زیاتی اضافي بوته دا کوم چې دا گاډي د کور د ماته ګوډي د پاره لکه مونږ سره د کور د ضرورت د پاره یو گاډي وی چیرې په دې کې د شپې الله دې نه کې ضرورت پیښ شي دروازې سره ایمرجنسي شي یا اسه غم خادي پکاو نو د کور د پاره گاډي پاغي نیم زکات نشتا خو صرف هغه گاډي چې بنده په کاروبار کوي او ګټه وټه کوي او دته د معاش ضرورت نه دی اسی به صدا خوند او مزینه په دې ټیکسي کې نو بیا له دې زکات ورکی صحیح ده زما په خیال چې د ملګری د وضاحت شو بیا هم که څه کمی پېښې وي نو 09165150393 باندې کال کول شي السلام علیکم وعلیکم السلام څوک خبرې کوي د چرته نه خبر کوم تاسو आवाज ډیر سلو راځي आवाज لګ تیز کې څه تاسو کوي منځ چې ولدوالین د اورس صورت نه مخکې بسم الله ټیک شو زه تاسو وره دی وی چې مونږ کې سورته فاتحه چې کوم ویل شي بیا کله د سورته تاسو ځای کنه د الحمد پسې پدې منځ کې بسم الله د سورته فاتحه ولدوالین امین چې او ویل شي نو که اوس قراءت د یو سورت د سره مثال خلق قل هو وي نو پکې د بسم الله الرحمن الرحیم وي او کنه سورت نه وي چې تلبل زینا سبق وی لکه مثال بتاور زبتا ست کم زینا آیات و مثال انتم اشد خلقا ام السماء بناها یعنی د صورت سر نه دی منځ دی نبی تاسو بسم الله بنوای ولد والین امین او اغاز قراءت شروع کې او کفرز ک تاسو د صورت نه آغاز او ابتدا کې بیا بسم الله ویل سنت دی صحیح دی جی تاسو له سوالونو جوابونه درکې 09165150393 السلام علیکم وعلیکم السلام جی تاسو څنګه یې خی خوشاله اوسئ څوک خبرې کوي د کم زینا زان ایت الله خبر کوم د تودې مې ناجیما مولا سم نه تاسو کولو چې یاره د سرسي په باندې مونږ پوي کې اول لسه چې سرسي 100 روپے په هغه کې وځي ټیک د دې وخت کې ریډیو وره تاسو او ریډیو خزر ریډیو ته وکړي خدي سرسای یادې
پرون په تاسو خبره کړې و جی تی ورځو کې زمونږ 2021 کې 1442 هجری کال چلیږي د رمضان المبارک سرسایه چې دی نو دا په مالدار سړي باندې خپل او د خپل نابالغ بچو سرسایه واجب او لازم وي د اختر د مونږ نه مخکې یعنی روزه کې دنه دا سرسایه ادا کول او غریبانو لور کول پکار دي. بیا سرسایه به څومره بندور کې 130 روپے دا فی کس سرسایه ده نو سړی به خپل 130 روپے د خپل سرور کې او دا سه د نابالغ بچو چې څومره وي کم چې بالغ بچی دي یا واده کړي دي یا نه واده کړي نو اغوی به پلار ذمہوار ني هغه بچی بالغ دي واده کړي یا نه واده کړي ک په خپل مالدار یا هغه بچی نو هغه به د خپل ځان په خپل ذمہواری پلار ذمہوار بنوي. صحیح دا وضاحت شو تا استاد 091 65 15 093 باندې د روجه والی سره خصوصي خبرونه تاسو وره من کالونو شامل و. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان شاه وای څنګه لږی شامل خبرې کوم سیف علي. ډیر مننه سیف علي او ډیر مودباد راغلی. مفتی आवाज د ماتیږي. پروګرام خو ډیر مزیدار پروګرام دی او د دې مرګري باره کې به یو خبر او کوم ډیر درون مرګري خو خبره راځو چې خیر دی خبره سلمان شاه وای خو یو دا خبره را جی جی که یو سړی یو دکان ته ورځي او دکان کې دکاندار نه سودا وسنګ راخلی او غټیک خبره ده الله له دکاندار پکاريو ټیک خبره ده بهشکه او د مفتی صاحب لتا څه پکاري چې تاسو راځنه تاسو کې چې تاسو څه سوال کوي. صحیح دی جی صحیح ده. نو پکېږي نه زمونږ درون مرګري خیر دی خیر دی مثال یې کړیو. خیر دی تاسو څه تاسو کوي سیف علي رورا نه بس ما تاسو د پروګرام ډېر مزي وکړو او مې خپل سور او وځک خدای دې آباد لره ډېر مننه عزتمن شه سیف علي زمونږ خرور دی زمونږ لیسنر دی او دا خیر دی زمونږ هر انسان د لاس ګوت یو شان سنا سرای د اختلاف وي دا خبرم ټیک دا استا خبرم په ګول بدله. ډېر مننه. السلام علیکم. السلام علیکم. رو رسوک خبرې کې د چرته نه یارم خان خبرې کوم د حیدرآباد لږ आवाज هم تیز کا او څه تپوس کې پولیس نه دا تپوس کوم چې انسان وتوي او خلک لاله راشي نو چې دا تیریږي چې د سره روجه ماتيږي کنه یا مثال په منځو ولال دي او एकदम خلک لاله راشي. صحیح د ریډیو ورخه ډیر مننه جی دی ملګری تاسو کو چې بنده او دوی او لاړې خلې لراشي او غ تیریږي نو دا روجه ماتای کنه نو تاسو خدمت کې عرض دي چې کله بنده ویخوي او کو او دوی په هر حالت کې لاړو تیرولو سره روجه نه ماتيږي. یو بنده اکثر د باز خلکو عادت دا لاړې خلک کې جمع کوي نو چې ډیری شي به تیری کی نو دې سره روجه نه مکروه کیږي نه ماتيږي. دا د خپل خلې لاړې دي د خپل جسم حصره دې سره روجه نه ماتي. البته د بل چا لاړې ک بنده خلې تواچول دې سره به روجه ماته شي. صحیح دی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو خبرې کوي د کم زینا نه پسې خبره کوم د پلان یا کوم ښه څه تاسو کوي بس تاسو خدای چې پتا سو دوا سلام کوم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بل خبره دا سلمان شاه صاحب دغه مرګري شیرینګ وکړه هغه خپل دماغ په خپل ځای صحیح ده ټیک تاو او تاسو دا چې تاسو دا په خپل ځای یو ځخه بدو ښه او مفتی سره تاسو په دې خیر چې داغه توجه تاسو سره برابر یا لکه فامي بل اخته نه لیاقت علي صاحب غزه ته ويم چې ستاره خبره په خپل دې ټیک تا خوشاله او سډيره مننه کوم ښه آباد سډيره مننه د تاسو مینه د موږ ته د ټولو مینه قبول ده زمونږ خويندې زمونږ رونه دي او تاسو زه ډېر احترام کوم الحمدلله په دې وجه زګه چې دار انسان یو خپل سوچي خدغه پروګرام خصوصي توګه باندې د روجه والی سره دی تاسو چې د رمضان المبارک د پېشمنی د تراو د روجماتي د زکات د سرسای څه قسم تاسو پړه کې شک وي څه خبره وي نو ما وی چې سليمان شاه صاحب چون کې هغه غریب ډېر تکلیف ورلمنګ په دې وجه ورکو معافي ته غواړو ځکه چې 15 بجې کله د ریډیو نه لاړ شي نو بیا د غوي مونږ وی او د غوي خپل بیان وي نو دغه د دلبر ریډیو انتظامیه او په خپل منګه د دې بلها احسانات منو چې دغه یو غنټه منګ له خصوصي روزانه راکې نو دام ډېر غټه خبره ده نو په دې یو غنټه کې چې تاسو سم تاسو وینو هغه کول شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. هر کله درته وایو څوک خبرې کوي د چرته نه تاسو خالي چې ډېر ځای هر کله وي څنګه خبرې کوم نشته مننه خوشاله اوسئ او داخله د موبایل د لګ راجوخته کا وسې شو څه تاسو کوي
قاری صاحب سلام کوم او تاسو ته سلام کوم د دلبر ریډیو چې زموږ په منیجمنت ته د شکریا ده چې وعلیکم السلام رمضان خصوصي ټرانسمیشن راوړي دی او زموږ د ولس د دینه خبرېږي مننه خوشاله اوسه چې خلکو ته یو ریکوست وکم چې مشران په ما باندې ګران دي ټول زمانه پر قابل احترام دی پروګرام وړي نو تاسو چې کال کوي نو صرف مسلې دا نه چې مثال دی کل دوی او چې پروګرام تر راځي صرف سوال کوي کولی خبره دا د خلک راځي د پروګرام د تلاوي بس ضروري سوال دي ضرورت دي موږ راځو یو بل باندې تنقید نه کوو ټول مشران دي په موږ باندې ګران دي صحیح ده خوشاله اوسئ ها ډیر مننه 09 اف ام 3 دلبر ریډیو 4 ناز سلمان شاه او محترم سلیمان شاه صاحب را سره موجود دي د رمضان حواله سره تاسو پوښتنه کول شي. السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو کول غواړم جی څه تاسو کوي؟ ماسک سره نه سبا موضوع کیږي نو دا مفتي څخه تاسو کوي چې جایز دی کنه ماسک صحیح ده مانځه لپاره کنه ها ریډیو وره ها اوکې وعلیکم السلام. دا جید وی دا کم تاسو کدا د یخنه په موسم کې د فقہ کتاب لیکلی کله بنده د یخنه موسم وی او صادر تو کې نو داخله پټکړي کناری نه ک زنانه نو کتاب لیکلی دا مکروه دی نو اومدا شان پدې باندې موږ د ماسک مثلا منحصر کو خو بهر حال چون کې دا مجبوری د عذر دی یو سړی بیمار دی داغه نه بیماری خطر شي نو د بیا په کار چې جمعه تم نزي داسې کې یو بدن کې داسې بیماری عذري بدبوئی وي نو دلم په کار چې جمعه ته نزي نو دغه وجه نه موږ وایو چې ماسک خیر دی کسو کې استعمالي موږ بجایز پکېدو کیږي خو لکه دې باندې اړو شک نه په کار ځکه چې کې دي شي دا بدن دا بیماری دا بیا د کرونا والا چې کم تشویش دی کې دي شي دا خورشي نو دغه یو روکتام د پاره د ماسک یو خو اقدام دی نو په دې باندې اړه لټه کم ورولې صحیح ده کیږي مطلب کیږي موږ خو پکې رو کیږي بالکل کیږي دا بیماری ده کنه او احتیاط خدي اسه منګه د کرونا والی سره دا خبره کو چون کې مولوی صاحب مخامخ نه سي کچره منګ نه خبره خطه بروز نه غي بیا وضاحت کولی شي خو د کووډ 19 چې د کرونا وایرس کومه مسله ده نو پکار ده چې موږ د خپل لاسونو ډیره صفای کو بل دا ډیر زیات سلامونه زاک سر چرته محفل ته ورشم داسې په دې روزه کې ډیر زینو ته ورشم نو د لری نه سلام وکم بعضی ملګرو ته یا مشران په موږ ډیر ګران وینو لاس ملاو خو جون کې دا بیماری چې کومه ده نو هغه ډیر ګران خلکو ته لګي نو په دې وجه احتیاط پکار دی چې د کرونا وایرس کوم حالات دي الله دې په ټولو انسانیت باندې رحم وکړي الله دې په ټولو مسلمانانو رحم وکړي خو پکار دی چې احتیاطي تدابیر چې کوم دی خپل کوغه کې د ټولو غټه خبره ده چې مونږ خو مولوی صاحب ډیر مختصر وخت لپاره مونږ الله دې رحم وکړي جمعات کې ټینګیږو دا غي نه بهر کچره مونږ ګورو لکه غزه په جمعات کې ماسک چوم بهر په بازار کې کولو ګرځم نو دا بیا غلطه دا به انصافي ده مونږ زیات مونږ سره ځکه چې مونږ لپاره زیات نه زیات د تراون علاوه د ختم نه علاوه انسان لس منټ شل منټ جمعات کې ټینګی دي شي چې ډیر لوي چې زمونږ غونډه کمزوري ګناګار سړی وي نه غډیر نه ټینګیږي راتختی او بل دا چې تراو د پاره یو غنټه یا څه کم وبېش نو پکار ده چې جمعات کې ماسک چي نو هغه سړی له پکار دي چې ضمیر د ملامت کې چې په بازار کې پکور کې فرض کې د ماسک چي او دغه بیماری نه د بچ کېدو د پاره په خپل احتیاط کې یو خلکو تم دا خبر رسي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ جی شیخ اورکم ورکرور ها څه تاسو کوي مفتی صاحب نه؟ ما ویل کنه چې زمونږ د دې کور سره خلک او هغه دښمنی د منډي په لږو چې کوو خیر ښه خلک خو د ټولو طرف نه د دښمنی ولا شي ورو هم غوښته نه کړه ها غریب دا چې څه په سعودي کې پاتې دي دلته پاتې دي د کلیپ کې نه ماشي څه وظیفه ته وخایو خو د ستاسو په راته وي صحیح مزه وي د کوم هغه چې وایي حیات ما ته وخایو دینه پس تاسو خیر دی کال بن کې ریډیو پارام وره ښه ویډیو ولګه مزه ته وځي کوو قرآن چې نه د حیات ته وخایو ټیک دی ان شاء الله تاسو وره ښه مفتی صاحب سلام وعلیکم السلام. جی ډیر ورته پوسو که دښمنی که دوی ته قبل چاته پیښ شوی یوازې دوی نه دا سه ډیر اوریدونکو به خاموش چې هغه به مونږ ته دا مسله ویلی نه خو هغه ته الله دې نه کی دا مسله پیښې د دښمنۍ تکلیف او پریشانۍ کې بګيري دا کم بنده چې دښمنۍ یا بلې پریشانۍ سره مخ وي حسبنا الله ونعم الوکیل دا د وظیفه کې روزانه د 313 ځله وای مخکې رستو که د وسه کېږي نو 11 ځله ته درود شریف وای نو ان شاء الله چې سلويخ شپې ورځې تیریږي حسبنا الله ونعم الوکیل روزانه 313 یې پورا کړه نو که خیر ان شاء الله زما د خپل الله نه دا امید دی چې د دې د دښمنی دا په دوستۍ باندې بدلیږي. صحیح دی جی کال شاملو. السلام علیکم. السلام علیکم څوک خبرې کوي د چرته نه؟
ستاسو आवाज کټ کیږي زه بدل کې د مولوی صاحب نه څه تاسو کوي چې څه دا تاسو کول غواړم کنه یو انسان قسم خوړل دای کفاره به څنګه ادا کوي د قسم خوړلو کفاره صحیح ده ریډیو وره ښه او بل خبره دا چې یا تاسو خپل می په باندې موسیقي چې کوم پروګرام کړو کنه نه اړتیا نیم نات دا هم نه ستګو د پروګرام نه او نه بیا راغلو نات ښه زه تاسو کوم بیا تاسو ته وایو ښه دوی یو خود د قسم د کفاره خبره وکړه یو نات یاد کې چې نیم یو ځل چلول نیم بیان واغ نات زما په خیال دی غواړي بس ما ته پته لګیږي نه موږ دلته بیا اورونه په خپل خلنات پلیشي پته راته بیا نه جی دوی د کفاره تاسو کنو بندا چې کله قسم او خوړو او هغه قسم مات کو نو د قسم بیا کفاره دی چې لس مسکینان فقیران اغوی باندې 2 وخت خوراک وکي د قسم دا کفاره ده چې لس مسکینان غریبانان پاغوی باندې 2 وخت خوراک په ماړه خېټو کې اوس دا خوراک دا 2 وخت دا به د خپل حیثیت مطابقي دا سی بنی چې ډیر وی آی پی خوراکونه به ډیر ښه قیمتي به نه چې د دې بنده خپل کې کور کې کم خوراک چلیږي کم ترتیبي او ما غشان د خپل وس مطابق خوراک ته په لسو مسکینانو 2 ټیمه وکي نو دا د قسم کفاره شو او کفارس کا د چا دا وسنی یو سړی قسم هم خوريدونه به وسره چې د روپې درکم نه لګي په خپل د رزق درک نه لګي غریب دی نو بیا به مسلسل 3 روزې د قسم د ماتولو کفاره 3 روزې به پر لپسې نسی دا کفاره شو صحیح ده الله دې کومې پیژماب کې امت اکثر دا زلګي چې دا دومره غټ قسم خوري نو به روزي بزونی دي په بهر حال احتیاط بکار دي کنه ډېر احتیاط بکار دي اسی تاسو میدان کو ډېر خلک ماتم وې زب کالونه مخلم صرف دغه براته مختصر لګ جواب راکوي چې سړی ډېره گزاره نه کوي د روزه کې جی لکه مونږ په خپلم سړیو کور لرو خور ور در ار سړی لري کنه ډیره گزاره نه کوي نو زنانه ډیره زیات خفوي اکثر د سړیو چې دا غوي خوې خصلتونه روزه کې ډیر بدرنګ شي او گزارم نه کوي ماشومان پالل یا پخلی کول تاسو د حواله سره سو موقف لري سوای یره جی صحیح خبره دا ده چې روزه کې د انسان باندې صرف خوراک بن شو نو د دې خوراک د بندولو خدا مطلب نشو چې دی به بالکل زناورتوب شروع کی ډیر په دغه سره بالکل مجبورن وېما چیرې پکار نه چې دا لفظ ویم خو چون کې هغه د زناورو صفات په مونږ کې راشي نو بیا خو یو صفت څنګه پټکم د دې د وجې دغه خراب صفت چې په بنده کې راشي نو د او د انسان بیا سفر د زناور فرق رانغه دی پسې او 2 ټکو کې مختصر واقعه ورته بیان کم تاسو به کتلی اوریدلی یو سړی په نری پول باندې ډیر لند تنگ پول او پاغه ته ریده په سایکل باندې مخکې ته خر روانو ناګانه غخر لته واله نو دی شاته روانو دی ډیر زیات روانو لګي دو خوښ شنو د سایکل ضرور درو پسټینې کو ورغه په خره دولته یو خېجولې او ته کنزل کې ولې زتانه څه کمې مسې چې تا یو راکده به 2 درکم نو ګور مونږ باندې خوراک پروژه کې بند شو د دې دا مطلب نه چې مونږ به خپل انساني صفات پریدو او د خزو سره به ظلم زیاتې کو او دوی معمولی تاسو به کتلی او ریدلی می ډیر زیات په سوشل میډیا باندې تیر کلونو کې یو ماشومه خور واغې کور کې شربت وکړو دا ماشومه د شربت کولو خو نه چې دا ماشومه ده او دوی باندې به خدمات کوي خو بهر حال چې شربت یو کاغه به پیکو یا به یخنو روړ لګي شو خور یې هغه ماشومه مې وستا پلار ناس او پلار مور ما خزم په شربت نه دا په شربت باندې دا د دې خورو څه فائدې نشته په کار چې انسان دا صبر میاشته د صبر نه کار والیدا به ډیره خوي ډیره خولي خبره ده السلام علیکم الو السلام علیکم وعلیکم السلام څوک خبرې کوي د چرته نه اصلا خبرې کوم د باجه ورنه څه تاسو کوي زه دا تاسو کوم مولوی صاحب نه چې یو زنانه د هیڅ بیمار ده منظم نه کوي او هغه روزام نه چې او خاونه بیمار ده قرآن شریف له اخر دې د قرآن شریف راځه جایز دي کنه دې کې ګناه شته کنه بس تاسو دا کوم چې دغه ده یا یو زنانه روزه ونی چې تربان نه یا بیمار شي د ورځې نو دا روزه ماتول شي کنه شي ماتوله صحیح ده ریډیو دی وخت دا تراوی شو په نه کې روزه سپورت نه کې ثواب کم کې صحیح ده په دې به لګرنا واشه د وخت کې زمونږ आवाज دغل د صفه درځي او واسو به شي سفاره زه ریډیو ته ور جواب درکې ښه صحیح ده ډیره مهرباني تاسو جی د درې سوالات په ترتیب کې عزت وړمبه سوال ویم نو باقی براته تاسو وایي ٹھیک ده صحیح ده دی رور وی چیرې زنانا د عذر او د بیماری ورځ شپې وینو پاغه کې خاون له قران رالي
نو دا جایز دي کنه. نو چې داسې حالات راشي چې زنانه بیماره ده نو نه به قرآن راخلي نه به ښکلی، خو چونکې هلته خاوند بیمار دی وایي چې ماله قرآن راواله، نو بیا دا ښځه دی په کپړه کې قرآن راوالی اوچتي کې او خاوند ته د مخې ته کېدي، نور په خپله قرآن سره داسې بغیر د کپړې لاس به نه لګوي او نه به یې ښکلی، خاوند ته دې د کپړه باندې قرآن ونیسي او کېدي دي ورته، نو بیا به جایز وي. دویم دوی وایي چېرې تراویح او روژه لکه نه کول یا کول؟ تراویح ځان له یو مستقل سنت عمل دی او روژه ځان له مستقل فرض عمل دی. نو کم بنده که بیماری روژه نشي نیوي نو تراویح به کوي، یا یو بنده روژه نیوي شي خو تراویح نشي کولی نو عذر دی ته تراویح دی نه کوي. خو بنده که فرض کا قصدن آمدن روژه نیسي او تراویح نه کوي نو د روژې ثواب یې او شو خو پوره د روژې، خو د تراویح په وجه باندې به غاړه بندې ځکه د نیم کار کړی دی نیم یې نه دی کړی، د دې په وجه باندې نیمه غاړه آزاد او نیمه موږ اکثر نیمګړي کارونه کوو. الله یې رحم وکړي. بل سوال کوي چېرې د شپې نه روژې نیولې ده خو د ورځې مسله راغله عذر راغی؟ جی زنانو چې کله د ورځې روژه شروع یې شوې ده او ناګهانه مثال سحر 10 بجو کې ماسپښین مازدیګر، خو د دې روژې په حالت کې هر ټیم کې چې دې ته بیماری شروع شوه نو د دې نه پس دا روژه برقرار ساتل نه دي پکار، بس بیا د خوراک کاکو کی. ټیک ته جی کال اخلو. السلام علیکم. څوک خبرې کوي د چېرته نه؟ ها ستاسو داود صاحب आवाज کټ کیږي، زم لوګ بدل کنو آسانه بشي. ها څه استعمالوي؟ واو د پوزي هغه سپری یادوي تاسو؟ دا روجه کې استعمال څنګه لري خري کنه؟ روجه ریډیو اوري تاسو؟ ها خجی د پوزي لپاره د سپری استعمالي جی، او دا سپری داسې چې لیکوډ وی لکه لیکوډ کې وي او بو شکل کې دي سره اسه متصل خبره کوم مافي غواړم د سترګو د غساس کې د دې خبره مو کې یا غوږ کې دغه بم لګ اسانه شي. تفصیلی مسله بداشي چې پوزه کې بنده سپری کوي یا په خوله کې سپری کوي، اکثر سالنډي وی چا او ناغي کې هغه ګولې مېده کې یا کیپسول کولو کې هغه کې هغه له پوکی ورکه حصہ ده پاره هغه نو دا په خوله باندې سپری کوي یا په پوزه کې سپری کوي نو دې سره روجه ماتيږي. اذن علاوه سلمان شاه صاحب تاسو چې کوم خبره چې سترګو کې دوی ساس کې کوي یا په غوږ کې د دوی ساس کې کوي یا پوزه کې د دویانو ساس کې کوي نو دا څنګه ده؟ نو سترګه کې د دویانو ساس کې کول دې سره روجه نه مکروه کیږي نه ماتيږي. پاتې شو پوزه یا خوله کې یا غوږ کې د ساس کې کولو مثلا نو غوږ کې ساس کې کول دوی اچول دې سره روجه ماتيږي، دا سه خوله کې ساس کې کول یا پوزه کې ساس کې کول دې سره روجه ماتيږي. صرف سترګو کې دوی چول یا رانجا چول د سر روزنه ماتي او نه مکروه کیږي. ٹھیک ته جی بالکل اخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ سرور خبر کوم ها سرور سب څه پوښتنه کوي؟ سپوز زه کوم چې خبرې چې سره خبرو کې چې دا غاړي الله ټیک په چا باندې هغه په 900 روپۍ باندې چې سره خبرو کې سړی نه 200 وادي 200 روپۍ په دغه حالت کې حرام ریډیو وره ښه مننه. دی وی چې مصری باندې سړی خبر وکړه په 900 روپۍ بیا داغه نه 200 واغشتي نو آیا د 900 نه د باقی پیسې حلال دي؟ 300 روپۍ زیاتې چې واغشتي نو دا حرام دي ځکه چې دا د چا کارو شو نو دا غسر دوکو شو، لہذا هغه نه دا خبره په تیار کې ساتل شوی پټه ساتل شوی دا. البته که هغه ته ښکارا کړ چې ما د 900 روپۍ او کو تا نه علم 200 نو دا بیا اجرت کې راځي. خو نه یو سړی په چا اعتماد او ټرست او کو لاړو ته وی چیرې دا گاډي را لټی کله مصری بیلې ول وروړو چې په 1200 حالان کې شي کاری شي په 900 نو دا د بے اعتمادي شو او غلط کارو شو، حرام کار، دغه پیسې جایز نه دي زیات چې چا واغشته. صحیح دی جی. 0916515 باندې کال شاملو. السلام علیکم. السلام علیکم. 0916515 د دلبر ریډیو اف ام 93.4 سدینه بالکل نیخ بنغه پروګرام تاسو روزانه د مازیګر 4 بجو نه د 5 بجو پورې د رمضان المبارک د برکتی میاشت په مناسبت سره اوره ز سلمان شاه او محترم سلیمان شاه صاحب را سره موجود دي دا غوینه د رمضان المبارک د روجو تراو په بارکی یا د ختم القرآن په بارکی یا د وظایف په بارکی یا د حج عمره په بارکی یا ستاسو د معاشري د کور کلی چې کوم ستونزې دي په دغه مسلو باندې تپوس د دوی نه کول شي چې زموږ شریعت زموږ مذهب زموږ اسلام په دغه بابت سره سوي نو چې څه هم تپوس کول غواړي نو تاسو موږ سره د ټلیفون د لارې رابطه کول شي. السلام علیکم.
السلام علیکم. خطا سو زمونږ आवाज زمونږ ته دوباره وروي نو ډیره مننه. 0916515 السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریډیو بند کې جی څوک خبرې کوي د چرته نه؟ برخاست خبرې کوم چې پلان غرنه. څه تاسو کوي د مفتی صاحب نه؟ هلو څه تاسو کوي تاسو؟ आवाज مونږ راځي جی. تاسو आवाज مونږ ته راځي خپل خبره وکي. ها زمونږ आवाज تاسو ته نه درځي. زب کالونه ټول شاملوم چونکی وخت را سره کم دی. السلام علیکم. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. رو رسوک خبرې کې د چرته نه؟ ارشاد علي خبرې کوم په کیراباد ماجوکی نه جی. تاسو ته او مفتی صاحب ته سپیشل سلام کوم. وعلیکم السلام. ډیره مننه. څه تاسو کې؟ ډیره جی زما یو خوراکي بیمار شو را ډیره سخته. او دغه مشومان بچین دي مطلب دا ډیره غریبي ده نو د صفایي پیسې زو دي ته ورکول شم. صحیح د ریډیو وره ښه؟ ها جی ښه. ډیره مننه. دا سرسایه به مونږ چاله ورکو چاله بنو ورکو نو بنده د خپل پلار نیکه قر نیکه داسې په بره دی پسې دوی له سرسایه زکات و غیره نه ورکوي. داسې خپل زوی وسې کړ وسې دوی له بم خپل سرسایه نه ورکوي. دین علاوه دا رور خور شو تر شو ماما شو چاچی شو مامی شو خورزه شو رواره شو ویره شو دې ټول له زکات سرسایه ورکول شي. نو دې روړ چې کوم تاسو کې چې خور مې غریب له سرسایه ورکول شي نو بالکل سرسایه ورکو اسه مو سره تعاون پکار دی. دې سره سه یو تاسو دا کوم چې مور یا پلار ځانګړي سپیسیفیک مور یا پلار اغیلا زامن یا لور ول د زکات سرسایه خو نشي ورکول. بالکل جی خپل مور پلار لا او خپل زوی لور لا سو سرسایه نشي ورکول زکات هم بدوی نه کیږي. کور والا لم نشي ورکول. خپل بیبي له سرسایه زکات وغیرہ نشي ورکول. ټیک دی جی بل کال شاملو چې سوق دی سویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو خبرې کوي د چرته؟ دا تاسو ته جی جی خو کې نو روزه ماتي ګرفتره چرته چې ډریپ ولګي ځانته ډریپ ها روزه ماتيږي. صحیح د ریډیو وره ښه جی دوی تاسو کې چې ډریپ خېجول څنګه دی روزه ماتي کنه ستن شو یا ډریپ لګول شو نو نه ډریپ خېجول سره روزه ماتيږي نه انجکشن وخلو سره کبنده وای چې راځه د بلډ ځانته خېجوم د وینې کمې دی او د وینې ډریپ خېجای نو اومم د سر روزه مکروه کیږي قدر امنا بالکل لدی په نوې روزه برقرار ده. صحیح ده جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرحبا خیر. خوشاله اوسې څوک خبرې کوي د چرته نه؟ سلام علیکم د جمهوریت نه. څه تاسو کوي؟ دا مفتی څنګه زما دا تاسو چې زما د ډیر وخت نه د سترګو الرجی ده کنه او علاج مې ډیر کړی دی خو نه کیږي او بل دا تاسو کومه چې زما ولا غندې خور دا او د ماغي بیماری دا د ډیر وخت نه غوښنه دا او هغه د فرصت وظیفه توخه نه ډیر مننه. صحیح د ډیر مننه. دوه خبرې وکړې. دا خبره باندې زه پېنه او اولنې خبره دا وکړه چې زما د سترګو الرجی ده نو دغه خبره خو مکیدی شي چې د وظیفه خبره کوي او دویمه کشره خورې د داغي دماغي مسله ده نو داغي د پارم د وظیفه خبره کوي. دا سورته فاتحه د سحر مون نه پس اوزل دی اوي او په بو باندې دی چوف کی نو خپل سترګو کې رته لکه دا وی چې څنګه ساس کې خلق کوي دغه شان سترګو کې یو قطره دغه دم کړو بو نسترګو کې اچي او بیا چې کله چونکه روزه ده نو روزه ماتي نه پس بیا دغه دم کړو بو نه سکیم نو ان شاء الله د سترګو دغه تکلیف به ختم شي. او دا کوم خور بیبي چې وی چې بیمار دماغي توازن ټیک نه نو دغه خور باندې د دمه مچې سار مون نه پس وزله فاتحه وای په بوم چوب شو په دغه خورم دم کې بیا دغه چونکه دماغي توازن ټیک نه نو کروجه ني نو بدیم په دغه دم کړي سکین ان شاء الله خدای په رحم وکي ان شاء الله بل کال اخلو چې سوق دی سویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب جی څه تاسو کوي؟ هلو جی جی تاسو आवाज راځي. جی ښه دا مفتی صاحب ته د خپل مسله چې وایم تاسو ته وګورئ. جی بالکل مونږ او تاسو خبره جی تاسو خبره مونږ اورو. ها زما چې دا مسله کنه چې دا ما په دې املا باندې ونه را لویدلې و هغه چې کوم دې زما د سپینل کارت چې کوم دې هغه د بوشوي هغه د بوشوي زما تقریبا میاشت پاسه کال برابر شو او زلکه مریض یم نو یو خدا مسله چې مونږه مون چې کوم دې کوو لکه مونږ ته په دې مسله کې د لاندې پته نشته لاندې زمونږ دا صرف زمونږ د لاس خو دي او دا نور وجود باندې مونږ نه پی کار نه کوي زمونږ د وجود کار نه کوي نو مونږ د خپل لکه حاجت پوره کېدو باندې نه پیګو هغه زمونږ مثانه کې پایپ لګېدلې صحیح ده بس هغه کې چې کم نه نه راغلی دا
صحیح ده دا غزي دا او میچاز دي او مونږ ته لکه زمونږ په ترو باندې دی په خپل ترو باندې نو مونږ مونږ کو دا غي تاسو کو چې لکه مونږ صحیح دی کولی شو کو او بل دار چې د روزو د فدیه باره کې مې تاسو کو چې رجی روزي فدیه چې کوم د څه طریقه کار دی بل تر مسله دار چې لکه زما خپل لکه استدا سي مالی جانی سب روزګار هم نشته او نه سما سشته او نه سره کور جیداد هیڅ نشته او زمارونه دې نه پهله چې زخم ما مزدوري کوله هم دا شانټول په شریکه و خوړا ټولو په شریکه دغه کول اوس ماشاءالله هغه غټ شوی نو بس بیا هغه مزدوري شروع کړه بیا مون کمباین کوله اوس چې کوم د زمانور خرچات هر څه دغه کوي هر یو شي زغی چلی نو هغه مانه دغه تاسو کو چې ته خپل فدیه تاسو کا فدیه څومره دا اوسه طریقې سره او چاته جایز دی ورکول تاسو څنګه قسم خلکو ته ورکول جایز دی تاسو ریډیو وره دوی جواب درکې ښا بس ټیک شو خوشاله سي ډیره مننه دوی ز فرست چې کوم سوال وکړو چې د عذر په وجه نیم بدن مړ دی لاندې بدن مړ دی نو د داسې بیمار مثال د سلسل بول د مریض وي د سلسل بول وي لکه یو بنده دغه نه یو شان متیاز یو شان بیږي چې هغه کې بریک نه راځي نو داسې بنده به هر مستزان تیاری یعنی استنجابو کی صفای بو کی داغه نه پسو 10 شاردام بو کی د ار مونز د پاره نو هغه مست چې ځان تیار کړو تر د بل مونز راتلو ټیمه پورې د دا او د دې دورانیه د امتیاز زم نو دا مریض دی دا او دس دی دې کې دی نفلم کولی شي تلاوت هم کولی شي قران راغشتي شي نو